جی کاشف ما سره ولاده کاشف بای د ټریډ او د ویزې په مت کې تاسو سه چې کوم مسافرونه مطلب عالم په احتجاج باندې دلم په احتجاج باندې ایکسپورت هم متاثر شوی تاسو د اعلی حکام نه څه فریاد دی ګوره موږ وخت هم دا څومره دا کلندران او ډروران دي اصل خبره دلته دا ښه چې موږ به د پاکستان خبرو وکړو د افغانستان دواړه چې لازم او مجنون دي مطلب ثقافت رشته ده مسلمانیت رشته ده مطلب یو وجود خلک ټیک شو اصل خبر ده چې ګورنمنت دوه ریاستو کړه د فیصله کړه په کار د داخله کې په اعتماد کې خښته وای دا اوس ترانسپورټران وسم دي چې نه انکار نه چې موږ نو ویزه منو نه ټریډ منو ویزه منو خو موږ د سہولت راکړه کنه ډیرو خلکو ټریډ کاغذ جوړ دی چې کونسلي لا شکر ورته چې سټیټ خراب ته کله څورتي کله څورتي اصل خبره دویمه خبره دا چې کله دا میټینګ شو په دغه مقامي خلک په اعتماد کې نکست نه ترانسپورټر یونین په کې نه ول یونین والا خو سم موجود دي چې موږ کې نیو ناس ایجنټانه موجود دي ایجنټانه په اعتماد کې نه یخ شو داس خلک راوستري چې سره تورخام او د ترانسپورټ او تجارت سره تعلق نه ساتي د خاوري سره تعلق نه ساتي راغلي نه تورخام نه په تورخام نه خبر دي نه دي په لونه ترانسپورټ وي دویمه خبره ده چې دغه مین خبره ده چې ترانزیت د شي نه چې کنه مطلب مستثنا کړي نو پاکستان تعلق چې پاکستان اکانومي شه دغه به ایکسپورټ سره کوي نو په کار دي چې ایکسپورټ هم د شي نه مستثنا کړي او څه ټایم په دویمه خبره ده دا ول ډروران ولر دي اپل او 900 گاډي ته شولار دي اخی مقامی خلک چې هغه نه میاشت نه زیات ټایم ورشه په گاډي ودرولي نو پر پاکستاني گاډي ولر دي ټیک شو کنه چې دلی راپرینو دي ځنه چا سره کوټ نشته خو دا رول دی چې مطلب هغه ځای نه پاکستاني گاډي تش راځي دي ځنه افغاني ته شو په پاکستاني ولر دي نو دا پاکستان ایکسپورټ په څوک وړي مین خبره دلته دا ده چې په کار د حکومت په دغه فیصله باندې نظر ثاني وکړه او څلور 15 میاشتې ټایم ولورکړه چې دا گاډي کومه په لوګیر دي چې غدل راکوي دا ټریډ جوړ کا او دا کوم دي په افغاني ګاډي چالي کیږي دا ټریډ جوړ کا بل خبره ده چې حکومت په کار د شکل داسې یو مسله راځي نو په کار د چې مقامی خلک په اعتماد کې اخلي ټیک شو الریډي بدامنی دا مهنګای دا بیروزګاری نو چې دا اخیری بوختانو سره اپشن چې دا ترانسپورت دی چې دا ترانسپورت مو درګي نو بس نور بس پات شي جی دا خپل احتجاج کوي او دا ډېر پوره طریقې سره او دا مقصد دی چې دا کوم ډېر مطلب ټرانسپورټي اډمیشن ډاکومنټس دی دا دواړو خو د ترانسپورټران دي یا مطلب تجاران دي یا ډروران او کلیندران دي دا د ډاکومنټس نه هغه نه چې موږ نه منو یا او دوی سره موږ ته سہولت راکړي ټیک شو کنه مطلب په کار دی چې یو 3 میاشتې ورکا یا 4 میاشتې ورکا اوس دوی اچانک دا فیصله کړې موږ دواړو ریاستو سټیټ ته دا خواست کړو دوی پارا پدم 500 گاډي مطلب ولر دي پاکستاني دي په لم ولر دي چې گاډي په ولر دي په روټیر په څنګه جوړ کا پاکستاني گاډي یا دي په افغاني گاډي ولر دي په روټیر په څنګه جوړ کا نو دا ډیره پیچیده مسله او په کار دواړو حکومتونو د چکلې یو میټینګ کا چې دا یو مسله راځي سټیټ هغه مطلب کاروبار هغه نو په کار د مقامی سطح حکومت تجاران دي یو انګاو بنګا خلک راولي داسې فیصله او داسې ورته وي دا شي نه ورته کې دا داسې نو بیا چې مسله راشي هغه خلک په کار دي چې وګوري چې تاسو کوم سره راځي کوي په کار دي داسې یو مسله راځي یو مطلب یو سیستم لاګو کوي نو په کار دي چې مقامی کوم تاجران دي ترانسپورټران دي یونین والدا په اعتماد کې اخلي داسې خلک اعتماد کې ما اخلي فیصله په تورخام لاګو کوي او راولي صورت انګاو بنګا خلک نو چې کله مسله دواړو حکومتو خپل منځ کې سر راځي نو په کار دی چې مقامي سطح کوم ترانسپورټران دي تاجران دي کا په حکومت فیصله کوم په کار دی چې لاندې مقامي خلک په اعتماد کې اخلي ګدي په خلک په کار دی مقامي خلک په اعتماد کې اخلي و دواړو خو ته مطلب فروټ او سبزی سیزن دی دا خو هم دی د خو هم روان دي مونږ اخو نه فرش بلایټ کوم د سبزی دواړو ته چې مطلب دا فرش بلایټ دي دا خرابږي نو په کار دی چې دا مسله زر تر زر واپس کا او یو لیک ټایم دا ورکا چې ټایم ورکا نو دواړو خو تاسو مالي بدامنیم نه مهنګایم نه او بیروزګاریم نه نو نور هم بیروزګاری زیاته شي او بدامنی به زیاته شي ځکه چې روزګاری نو خلک به څه کا منشیات او فار ایگزامپل نورو شایو په لور دا سوچ او مطلب ذهن لاشي نو په کار دی چې په دغه مزید نورم 3 4 میاشتې ورکا ډیره مننه